السلام علیکم. تیر ورځ باندې موږ خبرې کړې وه، هغه خبره موږ کړې وه د ترحم د حوالې سره چې ترحم بارډر بند دی. افغانستان له او پاکستان دواړو له پکار دا دی چې باید تاسو راشئ کښېنئ، دا کوم مسلې مسایل چې راغلي دي دا چې کوم دی دغه تاسو د مذاکراتو له لارې چې کوم دی حل کوي. نو زیاتره خلک چې کوم دی هغه پوز موږ لیدلی او دغه شانې کې زموږ سره چې کوم سراج صاحب دی، دغه شانې کې زموږ سره نور داسې کوم سوشل میډیا چې کوم اکټیویسټ دي، نو هغه هم دا خبر هایلایټ کړی وه چې یاره په افغانستان کې زموږ سره میډیکل سټوډنټس دي، مطلب پکار دا چې دغه سټوډنټس چې کوم دی په طریقه باندې پاکستان ته راولي. نو زیات خلکو کمنټس دا کړي چې یاره مطلب د پاکستان سټوډنټان ولې ځي افغانستان ته. یو کوېسچن یې کړی کنه چې مطلب په پاکستان کې د تعلیم ولې نه حاصلې دي، ولې ځي افغانستان ته، مطلب یا د دغه شانې کې د افغانستان علاوه نور ملکونو ته ولې نه ځي، لکه چاینا شو، قزاقستان شو، ازبکستان شو، دغه شانې کې زموږ سره یوکرین شو، بنګلادیش، ایران وغیره و چې مطلب دې ملکونو ته ولې نه ځي چې دوی ایله بېله ځي افغانستان کې تعلیم حاصلوي. او زیاتو خلکو مطلب دا یو قسم داسې یو کوېسچن کوي چې په افغانستان کې هم تاسو تعلیم حاصلوي. نو زما چې کوم هغه ته دا جواب دی، مطلب هغه کسان چې څوک دا تشویش لري، څوک دا سوچ کوي او دا فکر کوي چې په افغانستان کې څه قسم میډیکل ایجوکیشن حاصلېږي، نو د هغې کمپیریزن موږ کوو چې افغانستان ایجوکیشن سره رقم دی دا شان کې د افغانستان علاوه مطلب که چېرې څوک چاینا ته ځي، قزاقستان ته ځي، ازبکستان ته ځي، هغه شانې د نورو ملکونو څوک میډیکل لپاره ځي، نو هغې حوالې سره موږ د شانې کمپیریزن کوو. اول خو ټول خبره دا ده چې په پاکستان کې چې هم څوک هم زموږ سره میډیکل تعلیم ترلاسه کوي، نو په پاکستان کې د پرایویټ میډیکل کالجونو فیس چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی. که چېرته کې موږ دا سوچ او فکر وکړو نو زه به دا ووایم چې یاره تقریبا چې زموږ سره یو کس د میډیکل کالج نه فارغ په پاکستان کې 1 کروڑ نه واره در 1 کروڑ 20 لک روپۍ دې درمیان کې وایي انسان څه کېږي خرچه کېږي. ټیک ده، مطلب دا یو هیوج اماونټ دی چې انسان دومره انویسټمنټ په ځان باندې کوي. دا غیر هټ کر که چېرته کې موږ دا وګورو چې انسان بهر ملک ته ځي او ځان ته چې کوم دی پرایویټ ایډمیشن اخلي، نو که چېرته کې تاسو چاینا، قزاقستان، ازبکستان دغه ملکونو ته ځئ او د هغې په نسبت باندې تاسو افغانستان ته راځئ، نو اوس افغانستان څه قسم فایدې لري او دغه شان کې د نورو ملکونو زموږ سره څه قسم فایدې لري. ګوره ټول نه اول خبره دا ده چې موږ سره افغانستان چې کوم دی دا خو نږدې دی. ټیک ده، مطلب افغانستان ته که چېرته کې سټوډنټ راشي دلته کې ایډمیشن والي، نو دغه سټوډنټ سبا خپل کور ته په اسانتیا سره تللی شي، دی چې کوم دی اختر له تللی شي، کچ اختر له تللی شي، غټ اختر له تللی شي، په چوټیانو کې تللی شي. که چېرته کې انسان ته په کور کې څه مسله راشي، غم خادي راشي، نو انسان کولی شي چې په اسانتیا باندې څه وکړي، خپل کور ته لاړ شي او دغه کوم پروګرام چې راغلی وي، کوم څه مسله راغلې وي په هغې کې شرکت وکړي. بنسبت دغه شان کې موږ کمپیریزن کوو د چاینا، قزاقستان، ازبکستان، ایران دې ملکونو سره، نو یو خو دا خبره چې هغه ملکونه ډېر زیات لرې دي، ته نه شي کولی چې مثال کې ته کچ اختر له راشي، غټ اختر له راشي، په چوټیانو کې راشي، دغه شان کې ته غم خادۍ له راشي. ټیک ده، یو خبره خو دا ده چې زموږ ته افغانستان نږدې دی. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ سره خرچه ډېر زیاته کمه راځي بنسبت د نورو ملکونو. څه کې موږ په افغانستان کې ایډمیشن والو، بیا دلته کې موږ خپل کلاسونه اخلو، نو افغانستان کې چې کومه خرچه راځي دا بنسبت د نورو ملکونو ډېره زیاته کمه ده. چېرته کې په افغانستان کې زموږ سره 10 لک روپۍ کال راځي، نو دغه شان کې زموږ سره په چاینا کې چې کوم دی 15 لک 14 لک روپۍ خرچه راځي. ټیک ده، یا دغه شان کې د هغې نه علاوه که چېرته کې اب تاسو افغانستان ته راشئ، تاسو په افغانستان نه په تګ راتګ تاسو په اسانتیا باندې کولی شئ، یعنې په کم خرچه باندې تاسو کولی شئ چې افغانستان ته راشئ. افغانستان کې تاسو کوم خپل یونیورسټۍ لپاره تاسو کلاسونه لرئ، بیا کور ته ځئ، نو په ډېره کم خرچه باندې تاسو څه کولی شئ، تګ راتګ کولی شئ. که چېرته کې تاسو چاینا، قزاقستان، ازبکستان دغه ملکونو ته ځئ راځئ، نو ستاسو خرچه به ډېره زیاته کېږي. صحیح ده، بنسبت د افغانستان. ځکه که چېرته کې زه دا خبره کوم د افغانستان چې څوک پاکستان ته ځي او واپس راځي، نو انې جانې به تقریبا زه دا خبره کوم چې 10 روپۍ خرچه به لګي، 10,000 پاکستانۍ. او که چېرته کې ته چاینا ته ځې، دغه شانې قرغیز ته ځې، نو ستا نه به خامخا د تلو راتلو لک، 1.5 لک، 2 لک روپۍ به ستانه لګي. ټیک ده، نو یو خو د خرچې په لیول باندې کوم دی د افغانستان خرچه ډېره زیاته کمه ده بنسبت د نورو ملکونو. هم دا شان کې درېیمه چې کوم خبره ده نو دا د لینګویج مسله. د لینګویج خبره داسې ده چې په افغانستان کې چې موږ ته کوم کلاسونه اخیستل کېږي، نو دغه شان کې سیم کلاسونه دي لکه څنګه چې موږ دلته کې په پاکستان کې کلاسونه اخلو. ها اصلي لږ شان کې فرق شته، هغه په افغانستان د پښتو لکه شان کې ده چې مثال کې د بعضې الفاظ زمونږ لږ شان کې بدلې، لکه مثال په تور باندې موږ سیل وایو، نو سیل ته دوی دلته کې حجره وایي. دا شان کې چې موږ نیوکلیس وایو، اردو کې موږ مرکز وایو، دوی ته دلته کې د هسته وایي. ټیک ده، لږ شان کې د لفظونو چې کوم شان فرق دی. دا شان کې افغانستان چې کوم لینګویج دی دا زمونږ د لینګویج سره چې کوم دی برابر دی. نو یو داسې ده چې موږ ته په سټډي کې څه مسله نه وي، که چېرته کې موږ ته یو ټیچر لیکچر راکوي، نو موږ په اسانتیا باندې څه کولی شو، د هغه نه ګینینګ کولی شو. که چېرته کې ته په چاینا کې ایډمیشن والې، قزاقستان یا دا نورو ملکونو کې ته ایډمیشن والې، نو هلته کې د هر ملک لپاره خپل یو لینګویج دی. شپږ میاشتې ټایم تېری، کال ټایم تېری، یا روښانه کې سیوا ټایم ته تېری، او تا لږې زبان زده کې، بیا چې کوم دی مثال کې ته ټیچر لیکچر زده کې، ته بیا په هغې باندې پوهېږې، نو هغه چې کوم دی ستانه ټایم ډېر نیسي. بل افغانستان ته د لینګویج په لیول باندې څه دی ښه پرېوځي. ټیک ده، نور داسې خبره ده چې سټډي او سبق چې کوم دی دا په هر ځای کې شته، خو دا چې کوم دی ډیپینډ په یو انسان باندې کوي، په یو سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي چې مثال کې هغه سټډي کوي که نه کوي. که زه تا په آکسفورډ کې داخل کړم، خو چې تا لږ مثال کې کلاسونه نه ځې، ته لږ سټډي نه کوې، نو ته هېڅ نشي حاصلولی. خو که چېرته کې مثال کې ته داسې یو افغانستان ته راشي، خو ته په افغانستان کې سټډي کوې، کلاسونه لې، محنت کوې، کوشش کوې، نو څه به کېږي، ته به انشاءالله یو ورځ نه ورځ خامخا کامیابېږي. زموږ سره چې کوم دی سراج صاحب د افغانستان چې کوم سټوډنټس دي د هغو لپاره ټویټ کړی او دغه شانې کې زموږ سره چې نو هم کومه د سوشل میډیا چې کوم اکټیویسټ دي هغو هم چې کوم دی
پوسټونه کړیو خو هغه چې کوم دی په دې کې الیکشن کنفیوز دي زیات خلک وایي چې په افغانستان کې زموږ سره څومره سټوډنټس دي یعنی 100 کسان دي 200 کسان دي نو هغه کسان ته چې کوم دی مونږ دا وایو چې را کچته کې هم تاسو زموږ لپاره غږ پورته کوئ نو تاسو به چې کوم دی سټوډنټانو دا خبره منشن کوئ یعنی زموږ سره کوم سټوډنټس دي چې په افغانستان کې تقریبا 7000 نه تر 8000 پورې سټوډنټ چې کوم زموږ سره په افغانستان کې میډیکل سټډي کوي ځکه چې زیات خلک چې کوم دی په دې کنفیوز وي بسم الله خاطر دا خبره کوي چې 200 سټوډنټس دي دا شانه کې ایمل خان چې کوم دی هغه دا خبره کوله چې تقریبا 29 سټوډنټس چې کوم دی هغه دي خو دا سینه اصل کې زموږ سره تقریبا 7000 سټوډنټس چې کوم دی زموږ سره په افغانستان کې سټډي کوي او افغانستان په مختلفو ښارونو کې چې کوم زموږ سره ژوند کوي لکه مینلی زموږ سره په کابل کې دا شانه کې جلال آباد قندهار خوست پکتیا نو دا شانه کې زموږ سره په مختلفو صوبو کې کوم دی د خیبر پختونخوا سټوډنټس لګي سټډي کوي نو دا زموږ سره هغه سوالات او جوابات کوم کسانو چې زموږ سره دا سوالات لرل چې پاکستان چې کوم سټوډنټس دي مینلی خیبر پختونخوا چې کوم سټوډنټس دي د افغانستان د ولسي او هغه کې د سره پر تعلیم حاصلې دا چې کوم دی سټوډنټس د په دغه بنیاد باندې راغلي چې د کوم د لګي سټډي وکي خرچه کم راشي دا شانه کې یو ته د تګ راته کې مسلې نه وي په سانتیا باندې کول شي خپل کوت لاړ شي به کوم د لګي کلاسونه لاړ شي دا شانه کې د لنګویج په حواله سره د کلاسونو په حواله سره دا شانه کې نو چې کوم د افغانستان چې کوم ماحول دی دغه وجه نه کوم دی د زیاتره سټوډنټس چې کوم افلو هغه افغانستان ته نو امید کوم چې تاسو به باندې پوه شئ ان شاء الله ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره خدای پامان